دا کافر دی چې دی وجلې بېشک د کردستان نه مسلمان دی نه دا کافر دی او د کافر سړي دغه سزا موږ له یا ظالم شیخ ادریس زمون زړګې دی وشته دی یا ظالم شیخ ادریس زمون زړګې دی وشته دی سپینې جامې سپینا ګیرا سپین پټکې دی وشته دی یا ظالم د پسې چې چا سویلی دي هم د قاتل دی بېشک هم د قاتل دی پروپاګاندا چې چا کړي دا مرګ ته نشي کولی خو زه به راشم چې پلان دي وجني څنګه ورتلو ظالم لک شان سوچو کا لا دا د پوزه پرې کړي کار دی هغه سړی په قبر کې ناست و یو به ورته چې پوزه بیا ترې کټ کړه غږ بیا نه کو بیا دا بل نه پختون خواستوره دی وشته دی یا ظالم په سړي خو ښځه کونډېږي که نه منې که نه منې سړی هغه دی چې په د ځمکه کونډه شي دی وشته دی سپینې جامې سپینا ګیرا و که نه لنډی ټوپک به ورسره و اوس رور عدلیې شته ادارې شته پوج شته پولیس شته ملیشه شته ظالم شیخ ادریس زمونږ زړګې دی وشته چې ټول پښتانه دي راپاسې لیډران زمونږ 15 لیډران دي د پښتنو مشرانو یو آفتاب خان دی یو اسفندیار دی یو محمود خان دی مشوا گلاب د نومان یې حقانی سپرلی دی وشته دی چې په ټول پاکستان کې صرف او صرف پښتانه مولیان ټارګټ دي پښتانه لیډران ټارګټ دي څوک چې دا خبره کوي هغه ټارګټ دي دی وشته دی سپینې جامې سپینا چې د کابل په ډیورلینډ باندې چې کومه کرخه ده په هغې پوشي نشي راوړېدی د کابل نه دغه څنګه راغی چې دغه پروګرام و په 400 کې او په ترمزو کې د بې ادریس مولا شیخ صاحب دی وشته دی سپینا ګیرا تا رحمان الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی ملګرو ذاکر رحمان عمر زیم او دې وخت کې په د حضرت شیخ صاحب محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه د هغوی په مزار باندې ولاړ یو قدرمنو دا څلی دی او تاسو ته دا پته لګي بلکې ټول مسلمانانو ته دا پته لګي چې شهید مرینا خو دته هر څه میلاویږي خو زموږ عقل په هغې کار نه کوي قدرمنو نن 15مه ورځ ده خو د شیخ صاحب په قبر باندې جمع غفیر چې کوم دی دا کم نه شو د هغې وجه دا ده د دوی شخصیت داسې و دوی ژوند داسې تیر کو 40 کاله زمونږ بچو ته قال الله قال رسول وي خو دغه سپینګیره شیخ ته اول خلکو کنځلې وکړي او بیا یې په ګولې وویشته قدرمنو دومره څومره ګیلمن به تلي دي زموږ د دې پښتنو نه هغه خلکو نه چا چې د پسې بدرت وي او شهید کړی شو تاسو ټول یو ځل الحمد او درې ځله کول خو یو د ته ثواب وروبه وایي اللهم صل على ابراهيم وعلى قدرمنو دا عجب خان مزدور کسان پارټي صوبایي صدر هغوی تشریف راوړو دغه شیخ صاحب په دغه مزار باندې هغوی سیره خوري او بیا به موږ د ملګرو سره هم پکې خبرې کوو قدرمنو د شیخ صاحب شخصیت داسې و چې د ټولو پاټو نه بالاتر د هغوی شخصیت غیر متنازع شخصیت و او هغه سره د هر مکتب فکر خلک چې کوم دی هغه مینه کوي او دلته کې رالل نو دا ښه جي قدرمنو د
مزدون کسان پارټي صوبایي پریزیډنټ عجب خان صاحب هغوی هم دلته کې راغلل، هلته کې مزیري ولګوله. عجب خان صاحب شیخ صاحب ترنګزی نه ده هم نه خیبر پښتونخوا هم نه پاکستان هم نه بلکل ټوله نړۍ دغه په وجه نړۍ ده. دغه عظیم انسان هیته په کوم نظر ګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د شیخ صاحبو مرګ چې کوم دی د شهادت شهید دا ما هلته مو ویلي، خبرې مې وکړې د بلوچستان ملګري مو او علما هم پکې زموږ دا علاقې چې ما پیژني چې مالدا یو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان خبرې به نه کوئ. په ټوله دنیا کې چې څومره د عالم اسلام مسلمانان دي هغه نامحروم. شیخ صاحبو د جماعت علماء اسلام سره تعلق لاره، موږ مزدور کسان پارټۍ سره تعلق لرو، خو تاسو د ترمزو او د اتمانزو د عمرزو خلکو ته به پته چې موږ په صوبایي الیکشن کې د منبر کو پاسم کالته هلته ووټم نو پسم پاس کوو چې دا علما یقو د به ټول عمر اقویو علما سنو علما یقو. خو زه د په دې قبر باندې په دې مزار باندې دا قدیمې سویم چې د صوبایي اسمبلی منبر پاتې شوی دی، د به د حکومت او د قوم یوه پیسه هم نه یې خوړلي. د دې زه شهادت کوم چې دا زما د القي منبر و. بیا د ده سره زه ډېر په نکاحونو کې په پروګرامونو کې د څه پاتې شویم، ده ما ته رور وی. زه په دوبۍ کې وم او چې د من نه خبر شوم هلته موږ بچو موږ جړل، او زه په جرګو کې چې د اسلام خبرې کوم نو دا د شیخ صاحب په موبایل باندې زه مسلې اورم او د بجلیګر مولانا اورم. ولې چې بیا زه په مړو دغو کې خبرې کوم زمونږ علما وایي د تعلق حالي صدر صاحب ته د پټکي ضرورت دی چې پټکی په سر کې موږ وروره ټول عمر که د جماعت علما د نورو د مولیانو په ډلو کې لانجه راغلي نو موږ د جماعت علما اسلام حمایت مزدور کسان پارټۍ کړې. که د قرآن خبره راغلې ده موږ په هغې کې راوتي لکه مندڼې کې اووه چوکۍ یوه تاڼه سوې ده په درې واړو پایارو کې زه وم ما څه علما مو موږ ته شکر دی مسلماني هم شته او پښتو هم شته موږ دواړو ښځونو باندې پوره وایي پښتو نیمه کافري ده. نو موږ د شیخ صاحب قاتلان دا موږ غواړو او ما هلته مو ویل چې د کابل په ډیورلینډ باندې چې کومه کرښه ده په هغې پوشي نشي راوړېدی. نو د کابل نه دغه څنګه راغی چې دغه پروګرام و په 400 کې او په ترمزو کې د بې ادریس مولا شیخ صاحب حضرت ولي. موږ دا هم ویو د میډیا په وساطت د میډیا والرونو شکریا ادا کوم چې حکومت یو سړی راونیو چې دا د شیخ صاحب قاتل دی د حضرت صاحب. موږ به د هغه کلي ته ځو، په کلي کې به موږ ته تپوس کوو چې دا سړی د کومې قبیلې دی او دا کورنۍ د کومې قبیلې ده. دوی خو به د ځان د خلاصېدو دپاره بل رانیسي. بله خبره دا ده چې په ټول پاکستان کې صرف او صرف پښتانه مولیان ټارګېټ دي، پښتانه لیډران ټارګېټ دي. څوک چې دا خبره کوي هغه ټارګېټ دي. په کوټه کې مولا وجنه لیډر وجنه، دلته هم لیډر وجنه مولا وجنه. زمونږ په مومندو کې څومره مشرانان ملکانان مړه کړل. ورونو دا یو شی روان دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې د پاټو نه بالاتر دا ټولو پاټو ته زما درخواست دی که نن په جماعت علما ده، پرون په نیشنل وه او بله ورځ په آفتاب خان وه، بله ورځ په بل ده. موږ دا ویو په موږ ده، موږ دا ویو چې ټول پښتانه دي راپاسي لیډران. زمونږ 15 لیډران دي د پښتنو مشرانو، یو آفتاب خان دی، یو اسپندیار دی، یو محمود خان دی، یو پدی رحمان مودودی صاحب دی او یو سراج الحق دی. ټیک ده که غلطه ده؟ دا د پښتنو مشران دي، دوی دې راپاسي
او د دې امن دپاره د سپینه جنډه راپورته کړي موږ به عوام به ورسره لبیک ویو که دا دغه ختم نه شو دا دهشتګردي او د امن په دې پښتونخوا کې رانغی ما بیا شل ډزولی ورونو پخوا زموږ دې مشرانو دا ولاړ شي دي په لنډه ټوپک باندې په قبایلو کې به منو و که نه لنډی ټوپک به ورسره و اوس رور عدلیې شته ادارې شته پوج شته پوله شته ملیشه شته ټینکونه شته جا شته او د هغې باوجود خلک په امن کې نه دي نو موږ دا یو خبره کوو چې د شیخ حضرت صاحب دغه دې سمدستي ونیسي 3 ورځې ورکړې زه دوبۍ کې وم د خیالي په ورځ رالم من د جمعې په ورځ ما قسم په خدای چې د مندړي بازار بندولې او توره جنډه به مې راغیستې وي چې ماتم دی خورونو علماو چې څه فیصله وکړه جماعت علما مشرانو څه فیصله وکړه موږ مزدور کسان پارټي زه د صوبې صدر یم چرمین یم ومه د الیکشن مې ګټلي ما د ادریس صاحب شیخ صاحب په دغه باندې وټونه مې ورکړي دي ورسره ودرېدلي مې د بلدیاتي دا مې ایمان دی چې د علماو نه به موږ 15 قدمه مخکې رواني او وروسته به راپسې مولا نه واني او تش لاس به رواني او سینې به ورته ګولو ته نیولي یو پیره مرګ دی نه راغه دی په سړي خو ښځه کونډېږي که نه منې که نه منې سړی هغه دی چې په د ځمکه کونډه شي موږ د دې ځمکې دپاره هر څنګه قربانۍ ته تیار یو نورونو په دې رحمان مولوي صاحب ما 7 میاشتې تېرې کړي دا ریپور په جیل کې یو میاشت را سره په ډېر اسماعیل خان کې دا جماعت علما دا د جمهوریت دپاره جنګ کوي دا د مارشل الله خلاف دي دا یو مذهبي پارټي ده چې دا د جمهوریت دپاره جنګ کوي او د اسلام دپاره جنګ کوي نورونو ما چې دا څه خبرې وکړې په دې د مالم خدای د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ ټولو پښتنو له د کوټې او د دې پښتنو له ټولو له خدای د عمل کولو توفیق ورکړي چې نور دا خوندریزي ختمه شي دا د پوزه پرې کړي کار دی هغه سړی په قبر کې ناست و یو به ورته چې پوزه بیا ترې کټ کړه غږ بیا نه کو بیا دا بل نه موږ وروره نور د پوزه پرې کړو کار نه کوو علماو موږ ته او دا هم نه چې بس دا 2 کسان یې ونیول او دا د قاتلان دي ده پسې چې چا څه ویلي دي هم د قاتل دی بېشکه هم د قاتل دی پروپاګانډه چې چا کړي دا مرګ ته نشي کولی خو زه به راشم چې پلان دي وجني ته به ځان تیار ساتي یو دغه او یو چې کوم قاتلان دا د پاکستان نه د دې پاکستان نه د دغه قاتلانو لوی واړو د دې پاکستان زموږ د پښتونخوا چې دی نه دی وباسي او ځي بل ملک ته د کافرانو ملک ته ځي دا کافر دی چې دی وجلې بېشک د کردستان نه مسلمان دی نه دا کافر دی او د کافر سړي دغه سزا موږ له پکار دی چې موږ ویو چې ته کیس مه چلوه دا لرې کا او دا کیسونه یې چلی وایي به دې کې شهادت نه څنګه مړ شو دا د پاکستان قانون دغه دی نورونو موږ پورا برزود د دې میډیا په دغه باندې په وساتت باندې دا مطالبه کوو دا قرارداد پیش کوو موږ مزدور کسان پارټي صدر عجب خان د صوبې پښتونخوا صدر چې موږ دا قرارداد پیش کوو چې د شیخ صاحب قاتلان دي صحیح قاتلان دي زر تر زر دغه شي او که ونه شو او 2-3 ورځې به ورته نور هم وګورو که نه وروره بیا چې علماو څه فیصله وکړو موږ به ورسره یو ځای ولاړ دعا وکړئ په جمع وشت دې یا ظالم شیخ ادریس زمون زړګې دی وشت دې یا ظالم شیخ ادریس زمون زړګې دی وشت دې ظلمو پکنزلو باندې یخ نشو جوړ داسې دا ظلمو پکنزلو باندې یخ نشو جوړ داسې دا چغا د غیرت وی زکریا پدی دی وشت دے یا ظالم شیخ ادریس زمون